أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. د سورة بقرة آیت نمبر بوایو 258 إن شاء الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى آیت نگوری إلى الذي آغي کستا. علم ترى إلى الذي آیت نگوری آغی کستا حاجا چې جګړه کړی و جګړه کړی و ابراهیم د ابراهیم علیه السلام سره فی ربه پبارا د رب داغه کې ګوره خزا خو بټول وایو کنه ان دا چې آتاه الله ورکړی و هغه ته الله تعالی الملک بادشاہی دا چې هغه ته ورکړی و الله رب العالمین بادشاہی. اذ قال کله چې ووی ابراهیم علیه السلام ربی الذی رب زما هغه ذات ته یحیی چې ژوندي کول کوي و یمیتو او مړه کول کوي. قال نو د نمرود ووی انا زو اوحی جمدی کول کوم و امیتو او مړه کول کوم. هغه چې زوم جمدی کول او مړه کول کوم. نمرود وی کنه قال نو ووی ابراهیم علیه السلام فإن الله پس یقینا الله تعالی یأتی راولی بالشمس نور من المشرق د مشرقنا فأتی نو پس تو راوڑا بها اغیلرا من المغرب د مغرب فبهت الذی نو پس حیران کړي شو الذی هغه کس کفرو چاچی کفر کړو. ٹھیک شو یا حیران پاتې شو هغه کس چې کفر یې کړو. والله اور الله تعالی لا یهدی هدایت نه ورکوي القوم الظالمین قوم ظالمانو ته. خاص په دې آیت کې دا وایي کنه آیت نه ګوري هغه کس ته چې جګړې کولې د ابراهیم علیه السلام سره دغه د رب په باره کې. ٹھیک شو نو ګوره دلته دوه مثالونه راوړي کنه چې الله رب العالمین لکه څنګه خپل اولیاء ٹھیک شو مطلب لکه ولی څوک چې د الله رب العالمین ډېر عبادت کوي یا پیغمبران کنه لکه هغوی نه لکه څنګه شکوک او هغوی څنګه د شکوک او شبهات نه اړوي. ٹھیک شو او د هغوی یقین چې دی په ایمان باندې مضبوط کوي او کم هغه گمراهان او کافران چې دی کنه هغوی لکه په شکونو کې حیران پرېږدي. ٹھیک شو نو اوس دلته کې لکه دا واقعه بیانوي کنه چې ابراهیم علیه السلام لکه د ابراهیم علیه السلام واقعه ذکر کوي چې کله لکه جګړه کوله دغه سره د ابراهیم علیه السلام سره د ابراهیم علیه السلام په درب په باره کې هغه کس نه مراد لکه څوک دی هغه اکثر مفسرین وایي کنه چې نمرود مراد دی ځکه چې ابراهیم علیه السلام په وخت کې چې کم بادشاه و نو هغه نمرود و کنه نو هغه مراد دی چې هغه کس کنه نو جګړه یې کړې وه رده د رب په باره کې ځکه چې د نمرود چې دی د ځان ته رب وی کنه چې زه رب یم څنګه چې لکه فرعون به ځان ته لکه رب وی کنه چې زه رب یم د فرعون په شانتي کې د هم وی چې لکه زه رب یم. ټیک شو د الله رب العالمین د وجود نه انکار کو د الله رب العالمین وجود نه منو نو دوی چې دی نو لکه جګړه یې کوله کنه په دې وجه باندې نو دا دونه جګړه په څه وجه باندې کوله اصل وجه سوا اصل وجه دا وه چې ان آتاه الله الملک چې دا چې لکه هغه له ورکړې وه الله رب العالمین بادشاهي. ٹھیک شو
دا نمرود چې دی الله رب العالمین ولا باچایي ورکړی و، ډېر زیات مال یې ولا ورکړی و. نو په دې وجه باندې لکه ډېر تکبر او دغه وجې نه د ځان ته څه وایي چې لکه زه رب یمه. ټیک شو؟ د خپل ځان ته رب وي. اذ قال او کله چې ووی ابراهیم علیه السلام ربی الذي رب زما هغه ذات دی یحیی چې ژوندي کول کوي و یمیتو او مړه کول کوي. نو بیا ابراهیم علیه السلام ته وفرمایله که نه نمرود ته ووی چې ګوره زما رب هغه ذات دی چې هغه مطلب ژوندي کول هم کوي او مړه کول هم کوي. ټیک شو؟ نو دغه ورته ووی که نه قال نو د نمرود ورته ووی چې انا زه یوحي زم ژوندي کول کوم و امیتو او مړه کول کومه. ټیک شو؟ د ورته ووی چې زم ژوندي کول او مړه کول کومه. مطلب بعض مفسرین ذکر کوي که نه چې دغه شان لکه یو کس و نو هغه باندې د په هغه وخت کې که نه د پانسي دغه پې ختلی و. نو په هغې کس باندې څه شوی د پانسۍ حکم پې ختلی و که نه. نو بلکل لکه هغه پانسۍ هغې ځګي ته یې بوتلی او هغه ځګي ته یې خېجولی و او اخرنی ټایم و بس لکه پانسي کولی وې. نو د حکم وکړو چې لکه دا کس چې دی نو دا آزاد کړئ او د هغه په ځای باندې مطلب یو بېګناه کس یې را دغه کړلو راونیولو او هغه یې مړ کړلو. نو دا وی چې وګوره زم لکه ژوندي کول کوم او مړه کول کوم. نو ها نو بیا ووی که نه قال ووی ابراهیم علیه السلام فإن الله بس یقینا الله تعالی یأتی راولی بالشمس نور من المشرق د مشرق نه فأتی نو پس راوله بها هغې لره من المغرب د مغرب نه. نو ګوره دغه ورته وی که نه ابراهیم علیه السلام ورته دا وفرمایله چې دا زما رب چې دی نو هغه نور مطلب د مشرق نه راخېجئ نو زه ته د مغرب نه راوخېجوه. ټیک شو؟ نو ګوره مفسرین وی که نه چې لکه د په دغه وخت کې مطلب دا خبره هم کولی شوله چې لکه نو مفسرین وی که نه چې ګوره د داسې هم ویلی شوه چې د مشرق نه خو یې زه راخېجومه. ټیک شو؟ نو خو ده داسې ځکه ونه وی که نه چې په مجلس کې لکه مشران خلک ناست وو که نه نو که ده چېرې دا خبره کړې وې نو هغوی به ورته څه ویلی هغوی به ورته چې ته دروغجن یې ځکه چې ته خو لا پیدا شوي هم نه وي او دا نور چې دی نو دا به په خپله باندې لکه د دغه نه راختلو که نه مشرق نه به راختلو نو هغوی به ورته بیا مطلب او بل د ورته دا هم ویلی شوله چې ګوره د مشرق نه خو یې زه راخېجومه زه ستا رب دی لکه د مغرب نه راوخېجئ. ټیک شو؟ نو دی ورته ځکه ونه وی چې ګوره که ده چېرې داسې ویلی وی که نه نو لکه ده وی چې مطلب که ما ده ته دغه شانتې کې ووی نو د رب خو خبره مني نو هغه خو به یې خامخا بیا د مغرب نه راوخېجئ. ټیک شو؟ او زه به څه شمه زه به حیرانه پاتې شمه. ټیک شو؟ نو الله رب العالمین څه کو حیرانه یې پاتې کو که نه. ټیک شو؟ مطلب هغه څه شولو خاموشه شولو مناظره چې ده نو هغه یې وبیلله او الله رب العالمین چې دی نو هغه یې حیرانه پاتې کړو. والله اور الله تعالی چې دی لا یهدي هدایت نه ورکوي القوم الظالمین قوم ظالمانو ته. ستونه پوره دی. صدق الله.